بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. نن سبا په دوره کې وظیفې یا د قرآن کریم چې کوم وظایف دي هغه سره کوي. حالکه مطلب قرآن کریم کې چې کوم وظایف علماء کرامو لیکلي دي هغې مین وجه څه ده چې هغه نن سبا موږ له فایده نه لرو. په ټولو کې 15 سره شریکوم، 5 به سره په نیکسټ ویډیو کې شیر کوم او 5 په نیکسټ درې ویډیوګانې به وي او دغه وجوهاتو بنا باندې به موږ وظیفه یا تعویض کار نه کوو. دغه ویډیو د هر یو انسان له پکار چې ویوري او عمل. اولنی شرط دا دی وظیفه یا د عملیاتو دپاره د شریعت پابندي ضروري. که کوم انسان تعویض کوي انسان له یا که وظیفه ورکوي یا د وظیفه په خپله کوي، په دواړو عملو کې د شریعت پابندي ضروري ده. چې کله د انسان څومره د شریعت پابند دومره وي د وظیفه او د ده تعویض کار کوي. دویم نمبر دا چې وظیفې یا د عمل لپاره حلال خوراک کول دا ضروري. حرام چې کومه ګېډه کې وي او کله ته حرام خورې نو بیا وظیفه یا عمل کار نه کوي. او دویم نمبر دې سره د تمامو د برایي خبرو نه اجتناب کول. دا رقم غیبت شو، چغلخوري شوله، بدزباني شوله، فخر خبرې کول شول یا فخر خبرې اورېدل شول، دغو ټولو نه به دغه سړی توبه وباسي. بیا به د ده وظیفه هم کار کوي او د عمل بند کوي. دریم نمبر وظیفه یا عمل د ویلو دپاره په یو خاص ځای مقرر ساتي. که یو سړی وظیفه کوي یا یو عمل یې ورکړی وي، یو عامل چې دغه وظیفه دا ټایم باندې کوه، نو هغې دپاره یو مخصوص ځای مقرر کړي، مخصوص ځای کې به یې کوي. نو هله به چې تو توجه زړه دهاني دا ټول د دغې وظیفې و د الله ته متوجه وي، بیا به یې تو وظیفه کوه. هسې نه کوي چې په ذهن کې او په سوچ کې د خیالات نور وي وظیفه کوي. الله څلورم نمبر پوری وظیفه څومره چې وظیفه یې در کړې دو یا د عمل دپاره جای نماز یا مخصوص ځای باندې دا وظیفه کوه. مطلب په یو خاص ځای مقدار کې به دغه ته مقرر کوې او روزانه به په مخ ځای ته ځو رسوې، په مخ ټایم باندې هلته به دې وظیفې هغه مقدار او د عمل شو. پنځم نمبر روزانه هغه عمل کوي. روزانه مطلب یو وظیفه یې له در کړې دو هغه یو منټ دوه روزانه په مخ ځای کې په مخ ټایم باندې بغیر د څه نقصانه، معنا ورځو به که نه کار کوي. یوه ورځ دې وکړله، بله ورځ یې ونه کړې، درېیمه ورځ یې وکړې، څلورمه ورځ یې وکړې، داسې لکه اتار به تر هغه پورې کوي تر کومه پورې تو د حاجت پوره شوی. کله دې دغه وظیفات او دغه عمل په ځای کې راوستل، تو به وظیفه هم کار کوي، تو به عمل هم کار کوي، تو به حاجت پوره کوي. الله دې موږ ټولو ته دنیا او آخرت څومره مشکلات دي ټول حل کړي.